سفر د طائف ډیر سختۍ سره د طائف سفر وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیفونه ورسېدل. الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تکلیف سره ډبل الله پاک انسان ته سهولتونو خوشاله ورکوي. نو الله پاک داغه تکلیف او داغه سخت سفر د طائف سخت سفر او تکلیف ده سفر پیغمبر علیہ السلام له یو لوی انعام ورکو، یو لوی سفر انعام ورکو. داسې سفر یې ورکو چې اسمانونو سیل یې پې وکړو، د جنتونو سیل یې پې وکړو، دوزخونه یې ورته وښودل، سدرة المنتهی ته یې بوتو. اذ یغشی السدرة ما یغشی، هغه سدرة المنتهی هغې ته لاړ چې کوم ځای ته جبریل علیه السلام بره نه دی تللی. جبریل علیه السلام لاندې پاتې شو او رسول الله مبارک منله او بیا د فرشتو سره ملاقاتونه وشو، د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو او په بیت المقدس غوندې جومات کې 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو ته امامتي وکړله. یو لوی لقب ورته میلو شو حضور پاک ته چې سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین لقب، چې د ټولو پیغمبرانو د ټولو انبیاءو امام ته خدای پاک جوړ کړ. دا ورته الله وښودل او لاړ الله سره ملاقات هم پکې وشو. راجح قول دا دی اگر چې د علماو سره لږ اختلاف شته، خو الله سره ملاقات هم وشو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. او په جنتونو څه چې لوح محفوظ یې ورته وښو. دا دومره لوړ داسې مقاماتو ته الله ورسو او داسې ځای نه پې وکتل او داسې ملکوت السیر، سیر فی الملکوت، بهترین سفرونه پې وکړل چې د پیغمبر علیه السلام ټوله ستړې ختمه شوه، ټوله پریشانی ختمه شوه. لکه یو سړی وکړېږي او بیا وایي مړه تا خو ډېر تکلیف تېر کړه، ځه یو چکر دله در کوم. خو داسې چکر چې یو پیغمبر ته دا چکر نه دی نصیب شوی، یو ملک مقرب ته دا سفر نه دی نصیب شوی. دا د الله مهرباني او د الله فضل. زما وروڼو دا سفر کله شوی دی د علماو اختلاف پکې شته، خو چې کوم راجح قول دی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفیٰ کې ذکر کړی دی، نو وایي چې دا 10 هجري و یا 11 هجري و. دا هجري نه د نبوت 11 نبوت یا 10 نبوت د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ 10 یا 11 کال. او دا د طائف د سفر نه پس دا سفر شوی دی او شیب ابي طالب کې چې 3 کال رسول الله مبارک سره د مرګرو تیر کړی دي، هغې نه هم دا پس شوی دی. او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نم پس دا شوی دی دا سفر. نو بیا میاش کې علماء اختلاف لري، څوک ربیع الاول یادوي، څوک ربیع الثانی یادوي، څوک رجب یادوي. خو د علما ترجیح دی ورکوي چې د زبرګې د رجب میاشت د هغې 28مه شپه وه چې رسول الله مبارک ته سفر او دا لوی د الله د ملکوتو سیر نصیب شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه د ام هانې کور کې ودوم. ام هانې د حضرت علی صاحب خور ده، د پیغمبر علیه السلام د تره لور ده، هغې کې ودوم. د تره لور ته خلک خپل کورم وایي، ځکه یو ځای کې راځي د خپل کور کې ودوم، د تره کور خپل کور هغې کې ودومه. دا د ام هانې کور دا حرم سره ډېر نږدې و، جومات بیت الله سره ډېر نږدې و. بیا یو زمانه کې دا حرم چې لوی شو، نو د حرم چې زړې کمې تیخانې وې، نو د هغه تیخانو کې د باب عبدالعزیز او د باب فهد په منځ کې دا ځای و. د ترکو خلکو یو چبوتره جوړه کړې وه، نو داسې چاته چې به پته وتلل به چبوتره باندې به کېناستېدل، یو چبوتره شانتې وه. د باب فهد اوس چې کوم جوړ دی او باب عبدالعزیز د دې منځ کې خو باب عبدالعزیز ته نږدې و او په خوا دې ته یو دروازه لګېدلې وه او په هغه دروازه یې لیکلي و باب ام هانئ، باب بیت ام هانئ، که باب ام هانئ دا دروازه وه. اوس خو بالکل حرم کې توسیع راله، نو د هغې اړو څه نام و نشان نشته او نه پته لګي. نو هغې کې زودوم او د خوب دوران کې حضرت جبریل علیه السلام و سره حضرت میکائیل علیه السلام هم دواړه په چت را کوشو، چت کولو شو سقف البیت
د کوټې چت کولاو شو. حالانکه هغه زمانه کې چتونه خو داسې نه وو د لنټري چتونه او نه د سیمټو تختې وې، هغه خو به لرګي و، د لرګو د پاسه به د کجورو څانګې وې یا نورې څانګې مانګې به اچولې وې، خاوره پرته وه. لیکن چت کولاو شو، نه خاوره لاندې را پرېوته، نه دوړه لاندې را پرېوته، نه پاڼه لاندې را پرېوته، او چت کولاو شو. او حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام په هغې راکوشو او زه د خوبه پاسولم. دا چت ولې کولاو شو؟ دې کې الله خی پیغمبر علیه السلام ته چې ګوره دا یو ډېر ناشنا سفر دی، نو دا به ناشنا نه ګڼې، موږ دا چت تا ته کولاو شو، بره چت به هم درته کولاوېږي. دا چت کولاو شو نو تا ته به د اسمان چت هم کولاوېږي. او څنګه دا چت تا ولیده، نه دوړه دله راله نه خاوره راله، واپس بیا ټیک شو. دقه رنګې زه هغه کارونه کولی شم چې هغه به د انسان په وهم و ګمان کې هم نه تېرېږي. ناشنا کارونه الله هغه کار کوي چې ناشنا کارونه د انسان عقل کې هم نه تېرېږي. رب العالمین په دغه کارونو قادر دی. نو حضور پاک مبارک بیا ویښ کو او د خوب یې راپاسو او په دروازه وویسته. بس په چت هغوی راکوشو کولاو شو او دروازه باندې وویسته. د دروازې زنځیر و په خوا کړو والا زنځیر هغه یې راښکته کړ او نبی علیه السلام یې دغه ځای نه بوته بیت الله شریف ته. د امهانه او د بیت الله شریف په منځ کې زیات نه زیات چې ډېره فاصله م وي، نو یو ګمان دا دی چې یو 100 فوټ به وه هغه زمانه کې، یو 30 ګزه یا 40 ګزه، دومره فاصله به زیاته نه وه. نو بویه تلم بیت الله شریف ته شپه ده او بیت الله چې کوم حتویم شریف دی هغه حتویم ته یې وردن نه کړم او ما له سینه وشلوله شق صدر. تاسو ته ما مخکې دا بیان کړی شق صدر. دا د رسول الله مبارک یو ځل د پیغمبر علیه السلام چې کله د حضرت حلیمه کرو او ماشومو نو دا سینه اپریشن شوی دی. یو ځل رسول الله مبارک چې کله ځواني وه په ځوانۍ کې بیا شوی دی، او یو ځل چې نبوت او پیغمبري میلاوېده په غار حرا کې هلته هم شوی دی او اوس بیا وشو. وی زما سینه کوله وکړه، دا څلورم ځل دی، د مرۍ نه ونیسه تر د دې نامه پورې او دا سینې راله وشلوله او د ما زړې راوویسته او د زمزم په اوبو یې راله ووینځه. او چې څومره سامان یې راوړی هغه ټول د جنت نه راوړی، خو اوبه د زمزم استعمال شوي دي. دې نه زموږ علما معلوموي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا جنتونو کې هم نشته. دا د حوض کوثر نام د زمزم د اوبه مبارکې دي. ولې؟ ځکه چې د رسول الله مبارک اپریشن کې او زړه انځلو کې که د دې نه مبارکې اوبه بل ځای وي بیا به یې هغه راوړی. سامان ټول د اپریشن چاړې چاقوان د جنت نه راوړي، اوبه د زمزم استعمالوي. نو یې زما سینې وشلوله او زما زړه یې راوویسته او د زمزم په اوبو یې راله ووینځه او زما په زړه یو مهر ولګاو، یو کلک مهر، او بیا یو د سرو زرو یو کاسه وه د ایمان او د حکمت او د علم نه ډکه وه، هغه یې زما په دې زړه په دې رګونو کې ورواړوله. واپس یې زما په سینه لاس راخ که سینه مې جوړه شوه. دا ولې لوی سفر دی صاحب، د پیغمبرانو سره ملاقاتونه دي او بیا ځي د الله سره ملاقات دی او جنتونه لیدل دي، نو چې زړه کې لږ طاقت او قوت پیدا شي او زړه مضبوط شي او ټیټ شي او کلک شي او معرفت او د علوم او خزانه د زړه نه نورم جوړه شي. رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. قرآن شریف کې الله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تم مانا سوال کو چې الله مالا علم زیاد کې. نو د پیغمبر هر ټیم کې هر وخت کې د الله عرفانات، د الله د ذات، د الله د وجود او د قرنګ د جنتونو ملکوتو الله به ورته سات په سات دا سیدونه را لېږل او دا زړه به ورته نور مضبوطه او کلکاو به. نو بیا چې د هغې نه فارغ شو نو یو څاروی جنتی سارویو، بهشتی جنتی ساروی دی، تک سپین دا اسنا رکوټې د اسنا او د قچر نه اوچتو، قچر او د اس په دې میانس کې یو تک سپین رنګ یو براق ورته وایي، برق غوندې برېښنا غوندې سپین رنګ یو یا د برق غوندې تیز رفتار و د برېښنا په شان. نو اقه راته ولاړو، زین پې پروت دی، بره پې کته پرته ده. نو ما ته جبریل علیه السلام وایي چې دې ته وخېږه. نو چې کله هغې ته زه ختم نو هغه لږه مستي وکړه هغې براقه، داسې چغې ووالې او اړقېد راوړقېده. نو چې دی وکړه نو جبریل علیه السلام په دې ګوته وله داسې یو ټونګه ورکړه
دا سی وی و پا دی گوتا او تا وی ابی محمد تفعلو هکذا تا پا بل چانا پا پیغمبر دا چل کے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما رکبکا واللہ ما رکبکا احد خیر منہو دا دن بہتر انسان تا باندی سورلی چتا نہ لکر تا پا دا چل کے نخری کے او مستی کے نوی چی ٹونگے ورکا رسول اللہ مبارک فرمائی براق نخولی ہوئے دے خولی شو او بیا جلال الدین سیوطی لکلی دی دا دا حضور پاک موجزه دا براق کوئی دا میں دے وجہ اکرلا کہ زم یو درخواست پیش کوم کرنا زما هم یو درخواست کنا زا اللہ دا رسول اللہ مبارک مرکبو گردولو چی پا ما بسور لکی نو مالم یو درخواست کنا رسول اللہ مبارک کو فرمائل وای تسوے وی زما دا درخواست چی دل تا اللہ ستا سور لکلم نو جنت کے ما دا سور لے دا پارا قبول کر چی دا جنت کے مستا مرکبی مسے نا دا سفر پماو کہ جنت کے بلا سور لیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا درخواست قبول جنت کے بامتدما مرکبے او زب پتا باندې سورلی بکم جنت کے سورلی دا خوشحالی دا وجہ نہ خلق کئی دا محبت دا وجہ نہ خلق کئی دا زړه دا سکون و اطمینان نور جنت کے دا سورلیڑو سے ضرورت نشتا جنت کے خصوص چے کم خواتا پا کم سات کے رسیدل غواری نو رب العالمین رسی حدیث کے راضی یو صحابی دا رسول اللہ مبارک نے تپوسو کا وی حل فی الجنت من خیل وی جنت کے سنشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی دا جنت اس کے دیولیت حیران بشے دا جنت اس دا سور یاقوت نہ جوڑ دے دا سور یاقوت نہ او وزری لری سور یاقوت او وزری لری او چے کم خواہ پہ تتلل غوارے نو تابا غزے ترسی سنا یو بل صحابی دا رسول اللہ مبارک تپوسو کو وی جنت کے فلان کے اشتا اے وی دا تپوس مکوے وی چے جنت تا دے خدے بوزا نو چے ذلکی دے سخ وقت تیری گی او پسد استرگی یخی گی او پا کم سستا تا خوشحالی ملاوی گی اغا بدل خدے پاک در نو اغا براق ماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور شو سفر دا براق شروع شو او نبی علیہ السلام فرمائی یو قدم بے اغزہ کی خودہ چے کم زی بدد نظر لگے دا نو یو زیتا وہ رسیدو جبریل علیہ السلام سکی شاعتا ناستے ورسرا مخ کے رسول اللہ مبارک ناستے شاعتا ورسرا جبریل علیہ السلام ناستے ردیف رستو چے کم ناستی موٹر سیکل یا پساروی چے فوراق یو زیتا او رسید نو جبریل علیہ السلام دلتا ادرو براق نو براق پہ ادرو وی کس چا دلتے دو رکاتا منس کو نو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتا منس اغازے کیوں کو نو جبریل علیہ السلام دیتا پوسو کو وی دا دے او پہ جان حضور پاک او فرمائل نا وی حاضا مقام حجرت کا تبدلتا حجرت کے داستا دا حجرت زیدے حضور پاک وی دا کجورو دا بوٹو نا ڈاکا علاقہ وا دا کجورو دا بوٹو نا او کل ازمکے و مزیدارا خود دا پتاو نہ لگے دا چی باقی زی کم زی دے خود دو میں راتاو چی دا توابا دا طیبا دا او دا غی نوم اغا وقلا یسربو دا نمون رستو مقرر شو دا بستا دا حجرت زی وی بیا چی براق روان شو وی بیا یوزے کی وی چی دلتا ادروان نوی علتا کی براق ادری دو وی دلتم دو رکاتا نفلو کا دو رکاتا نفل میں اکرل وی دا زید اپی جند ما وینا وی دا کوہی تور لاند زید وادی سینا او اغی اونی سرمی منزو کا کمی اونا کی چھے اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کردے دے موسیٰ علیہ السلام اللہ سر ملاقات کردے دے شجر موسیٰ وطوری اغی اونی سر خواہ کے ما دو رکاتا نفل اکرل الحمدللہ پر اس کا الخدای دا غزیل زبوتلی اغا اونا میں پخپل استرگو لی دلی دا اغیتا اسم اغا اونا شنا والا دا درینیم زرکال سلور زرکال زڑاونا اسم تک شنا و شنو پانو سر والا دا زحیرانیم دا اللہ دے قدرتونو تا وی اللہ پخپلو قدرتونو پی جندلی کی گی زحیرانیم دا اللہ قدرت تا کمزے چے اونا والا دا گیر چا پیرا بادی دا یو کسا دا گلے دا پاگا گلے کے والا دا یو خوام بادی بل خوام بادی زما پا خیال چے نور با پیلا لگی او کبا پینا لگی او دا ټول زراعت والا رن تپوسو کا چې کم بوټي ته لاندې نه خوراک نه ملاویږي بره نه نور نه ملاویږي
هغه بوټي وده نه کوي، هغه وچیږي. ټیک د بعضې بوټي به چې هغه به په سوریم کېږي، اوس به کې بعضې روتې دي، لیکن د عام بوټي د نور نه خپل طاقت، د سپوږمۍ رڼا، د نور رڼا دا پرې لګي، د هغې نه خپل طاقتونه په اوچ په سوري باندې ته بوټي وکړه، دا به نه کېږي. شین بوټي مې اوچ به شي او د هغې څانګې اوس هم راځوړندې دي او شنې پاڼې دي پکې ښه مزېدار اعلی. او خوا کې یو د یهودیانو عبادت خانه ده، هلته یهودیان خپل عبادت کوي. یو د عیسایانو ګرجه ده، هغې کې عبادت کوي. بره پې زموږ د مسلمانانو جومات دی، مسلمانان هم پکې دي، لکوټې غوندې آبادي ده. او هغې خوا کې ورسره کویم دی، کوی دی. او هغې فرضي د موسی علیه السلام تصویرونه جوړ کړي دي، لګولي دي. د هارون علیه السلام تصویرونه لګولي دي. دا ټول فرضي جوړ کړي دي، نقشې مقشې په دیوالونو لګولي دي. نو دا الله پاک سعادت نصیب کړه. د کوهي تور بالکل لاندې ویښ کې، کوهي تور په ویښ کې دقه ځای دی، هم اوچت دی، هغې ته هم کافي مزل دی د ځمکې د سطحې نه. خو بهر کیف هلته مې منځ وکړه، وی دا هغه ځای دی چې رب العالمین دقه ځای کې د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی. مونږ چې کله هغه ځای ته لاړو، دا آیت مې ووی او څپلی او پڼې وباسه، ته وادي مقدس کې طوی، د هغې نوم دی وادي طوی. وی هغه ځای نه بیا په براق باندې سور شومه چې سمن دی، لږ سفر مې وکړه، معمولي لږ، نو یې کوزې کړمه. وی دلته مې یو 2 رکعته وکړه. ما وی دا کم ځای دی؟ وی دا د صالح علیه السلام ځای دی، دا د صالح علیه السلام ځای دی. واقعي مونږ په خپلو سترګو ولي دلته د صالح علیه السلام قبر، دا چې تاریخ مې وکړ حیران شوم که نه. د صالح علیه السلام قبر او خوا کې ورسره د هارون علیه السلام قبر، بالکل د کوهي تور نه په لږه فاصله کې د صالح علیه السلام او د هارون علیه السلام قبرونه دي. او د هارون علیه السلام قبر ته چې ورلم ودرېدمه، یو بره موړه باندې دی، یو غر دی، غونډۍ د په هغې د پاسه دی، او کچا دیوالونه ترې تو دي، کچا قبر. حیران شوم، خدای څومره لوی شخصیت، پیغمبر دلته لاندې پروت دی، لوی شخصیت او پیغمبر دلته لاندې پروت دی. کچا قبر خاورې وي او په خدای یقین وکړه زه کېناستم لغوندې، نو ما داسې یو منټ نیم تقریبا ویا یو سکنډ 2 سکنډه به وه، یو بل شان خوشبو محسوسه کړه، یو بل شان خوشبو مې محسوسه کړه. ملګرو نه مې بیا تپوس وکړه، هغوی مونږ هم دا محسوسه کړې ده. نو هلته مې 2 رکعته نفل وکړل. وایي د هغه ځای نه بیا په براق سور شوم، یو ځای ته ورسېدو، نو هلته یې ودرولمه. نو چې کوز شه دلته هم 2 رکعته مونځ وکړه. نو چې کوز شم هلته مې 2 رکعته مونځ وکړه. وایي دا ځای دې وپېژن؟ ما وایي نه. وایي دا بیت اللحم دی چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام الله پیدا کړی دی. عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه الله پیدا کړه، حضرت مریم نه هغه د الله پیدا کړی دی. وی بیا په براق سور کړم، نو یو ځای ته ورسولم، وی دلته اوس ودرېږه، باس د براق ځای دلته ختم شو، ستا سفر دلته ختم. نو یو جومات دی، د هغه جومات نه بار یو تیږه وه. نو حضرت جبریل علیه السلام په هغه تیږه کې ګوته ومنډل، هغه د خاورو بنده شوې وه، مخکې نه سورې پکې و، خو د خاورو نه زمانه تېره شوې وه، نو بنده شوې وه. نو په ګوته باندې هغه سورې کولاو کړ. او بیا نبی علیہ السلام هم پکې ګوته مبارکه ومنډله. روایتو کې د دواړو ذکر دی. نو هغې پورې براق وتړه او دې جومات ته وردن نه کړم. جومات ته څنګه ورلو وکتل، نو ټول خلک ولاړ دی او صفونه تیار ولاړ دی. خدای دا خلک څوک دی؟ پوه نه شوم چې څوک دی، خو ډېر خلک صفونو کې ولاړ دی. جبریل علیہ السلام زه د مټه ونیوم او مخکې سپله بوتلم. دې کې مؤذن بانګ ووی، مؤذن لګیا دی بانګ ووی، او د بانګ نه پس اقامت وکړ. او زما دا خیال و چې اوس به څوک منځ کوي، څوک امام به منځ کوي. وی ما ته جبریل علیہ السلام چې دا ټول خلک ستا په انتظار دي، امامتي به ته کې. نو زه د مټه ونیوم، په مصلی ور مخکې کړم، 2 رکعته تحیة المسجد، دا مې ټولو ته په جمع وکړل. چې په جمع مې تحیة المسجد وکړل ټولو ته، او سلام مې وګرځاو. نو جبریل علیه السلام ما نه تپوس وکړو، ما ته وی دا خلک دې وپېژندل چې در پسې ولاړ دي؟ ما وی نه، او مې نه پېژندل. وی دا د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دي چې تا پسې منځ وکړو. امام النبیین والمرسلین. طائف سفر کې تکلیف ملاو شو، د
د طائف سردارانو قبول نکه خو پیغمبرانو قبول که د طائف سفر کی وینه وبیده او تکلیف پیښ شو الله مداوا ورکړه الله داسې مداوا ورکړه داسې سیلې په وکړه په داسې وطنونو وګرځاو راته وکړه او په داسې مقاماتو کې چې داغه د مقدس مقامات د خدای په نسبت نشته او رستو باغه طائف هم ورکړي رستو باغه طائف هم ملاويږي ورته خی الله چې ګوره زب تکلیف پته ری ما تاسو ته مخ کې به تکلیفه یو کار نه کی ته چې تکلیف نه کې مشقت نه کې والله کې د پټینه غنم را ضرور مهنت پکې او بخور پکې د شپې بځې جنت هم داسې به تکلیف نه ګټلې کی داسې نه کیږي چې د کور پروت ما او بس زب عيش و عشرت جون ته روم او مفتو کې جنت به ملاويږي پینځه مرلې سه په مهنت نشي ګټل مزدوري بکې پیسې ګټې ځان پلاټه لس مرلې زه به مهنت نشي ګټلې تجارت بکې خواري بکې مزدوري بکې پیسې به ګټې نو ځان به پلاټه زویلا چې واده دی ویو بنگله جوړه کور جوړه دو کمرې کورم جوړه والله کې به مهنت جوړه نو دومره لوی خوشاله د جنت غوندې او دومره لوی نهرونه او دومره د الله ملاقاتونه په جنت کې او حور او غلمان دا شي په پرتم نه کېږي پښتانه وي چې څوک دی وي دا غمه خنر کټي راوړي دو کسانو دو او د دواړو میخې وي یو کس راویښ شو دواړه میخې لنګې شوې یو دو دی وسو خرلاري وزي نو ګوره د قانون دا دی چې د میخې خو نر خلق نه خوخی د فرلاره کټه خلق خو نو چې دا کوم وی خو نو دا هغه میخې نر کټه راوړو او چې هغه کوم دو دا هغه میخې کټه راوړه نو خو درې دا هغه کټه راوغی ته خپل میخې ته ور پرې خاو دا خپل کټه واغی دا هغه میخې ته ور پرې خاو میخه خو نه پیژنې لومبي وخت دی کنه نو چې بل لا پاسه لکه میخه خودواړه لنګې شوې وې زما دې سره وړل استاد یې سره وړل وې زما دې کټه راوړو چې سو کو دي دا میخه نر کټه راوړي چل تو دې چې دا بدل شو نو مونږ ودیو او مونږ جنتونه غواړو الله په ودو نه کېږي کار په غفلت نه کېږي کار والله چې یو کوي کې بور جوړه بور بغیر مهنت نه شي جوړول مهنت بغواړي نو دومره لوی جنت پسې مهنت نه غواړي خو هغه غفلت کې به موږ وخت نه تیرو زمارونو ګوري لږ وخت دی لږه زمانه پاتې را د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي څومره ژوند پاتې دی هیڅ معلومات نشته په خپل دولت باندې او په خپل دنیا باندې او په خپل بچو د خپل قومیت په خپل ټوپک اعتماد مکوا مهنت وکړه لږ مهنت وکړه ان شاء الله چې لږ دې مکو نو رب العالمین دې اوچتای دې بس دا پښتنو خبره د بور زوی څه خو بویا کړ پینځه مونږ نه څه چي دي چې د موږ تملا ماته په 24 غنټه کې زکات څه چي دي 40 یو روپے ده کړ نو چې خدای دومره درکړه ولې پکې بخل کې او په ټول کال کې صرف او صرف 1200 میاشتو کې یو میاشت خدای روزي نو څه چل کېږي لکه اس خبره نشته او د شپې کله پاسې 2 رکعات نفل دی وکړ رب ډېر خوشاله کې په دې زیات خوشاليږي والصلاه والناس نيام رسول الله مبارک فرمایي چې خلق کو دیو ته پاسه اے نبی علیہ السلام فرمایي ویا کم بنده مې ډېر خوښ دی دا خبره ذهن کې واچوي لګ عمل پیو کړو وی کم بنده مې ډېر خوښ دی ویا مې ډېر خوښ دی چې د شخو برا پاسې کنه او دا نور ټول خلق ودی او د سترګي اومږي دا سترګي اومږي او د پاسي او ماته ودرېږي دا مې ډېر زیات خوښ دی دی وخت د خوب قربان کا او بخور له قربانه کا یا چې سفر دی امریکای ته دی برتانیې ته دی سعودي ته دی انګلند ته دی بیا د شپې سفر خوب قربانه یا د دوست واده دی د شپې بیا خوب قربانه نو ځان لم قربان کړه دا ځان لري دا خدای له نه ځان لري عبادت د الله د پاره دی او قرباني ځان له فائدې تا ته ملاويږي نو دا بنده مې ډېر زیات خوښ دی دا مې ډېر زیات وخت چې دا د شپې را پاسي او دا ماته ودرېږي او دا سترګې ومږي او لا چې بیا وجاړي خدای پاک ته هو په دې خو بیا رب العالمین ډېر خوشحالي نو تکلیف سره خوشحالي وي نو رسول الله مبارک طائف سفر کې تکلیف تیر کا برداشت کا خدای کا داسې سفر د توکم چې پته به ولګي د طائف درې سرداران دي هغوی دې نه مني 1,24,000 پیغمبران به دې مني
دی بدر پسی منس کئی. نو فرشتو تپوسو کو دا نبی کریم صلی اللہ جبریل نا ویدا سوک دے. فرشتو تپوسو کو دا سوک دے. جبریل علیہ السلام متوی دا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. دا سوک دے دا آخر زمانے پیغمبر دے خاتم النبیین دے. دنا پس بل پیغمبر بن رازی. دا اغا دے چے دنا پس بل امت بن رازی. نو ټولو فرشتو پا یو آوازو کے وی دا خودیر خرور دے. دا خودیر خرور دے. دا خودیر غور انسان دے. دا خو ممتا اللہ ویلی دی دنا بہترین انسان بل نشتا دے. چے منس کلا خلاص شو دا منزنا پس جبریل علیہ السلام ادرے دا او دا دا پیغمبرانو روحون دی دا مارونو خواہ دا پیغمبرانو ارواح دی روحون دی اللہ شکل ورکڑے. راجح قول دا دی لگی اختلاف پکشتا روحون دی ٹول. نو جبریل علیہ السلام ادرے دا او ابراہیم علیہ السلام لے دعوت ورکا. اس براش ابراہیم علیہ السلام یو سو خبری بوکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام را پاسے دو او دا اللہ حمد وی دا اللہ صفت ہوئی او بیا سوئی وی اغا ذات لدى ثنا و صفت ویم چه ما دمری خلیل اللہ گرزونے. ابراہیم خلیل اللہ خاص دوست. اغا مینہ چه پزل پدی کمی کے کم مینہ دا ما سرا اللہ اغا مینہ کڑے دا. او اغا کسے ما چه النمرود اور تو غرزولم اللہ اور پما بردن و سلاما معتدل کر. گرمی ختم دا اور دون یخم ندی چه مالا دا یخنین تکلیف راکی. نو دا آغا کسی مگوری خواه خلق اغا دا اللہ حمد وی اغا خپل صفتا مرسر لگیا دی کئی. نور خپل صفتو نوکل. بیا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تا دعوت ورکا. وی موسیٰ علیہ السلام با یو سو خبریو کی یو سو پیغمبران. موسیٰ علیہ السلام پاسے دا وی دا اللہ حمد دی دا اللہ ثنا دا اللہ صفت پا دے خبرہ کہ مالا خدا پاک پیغمبری را کرے دا. دا اللہ حمد او دا اللہ صفت پا دے خبرہ دے کہ ما سر اللہ پا تور کے مخبہ خبری کرے دی. لوی غنیمت دے. دا اللہ حمد او دا اللہ ثنا پا دے دا کہ رب العالمین زپا بحر قلزم پور استم و زما دشمن پاگے کے غرق کر. اللہ دا احسان پا ما کرے. اغینا پس کہ دا تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام اوکا دا غینا پس بیا پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریر کی ویدہ دا اللہ حمد ادا کم دا اللہ صفت کم پا دے خبرہ کہ اللہ پر عظیم قدرت دا پیدا کرنیم بغیر دا پلار نہ صرف دا مور نہ خدا پیدا کرنیم. او زپت دے دا اللہ حمد کم چے بالا خدا دا طاقت را کرو چے ما با برگی باندے لاس راخ کنو جوڑ بشو. ما با لون باندے سترگو لاس راخ کنو ٹک بشو. او چه ما با مڑی باندے لاس راخ کنو خدا پاک بجم دے کر. دا صفت مالا خدا را کرے. یو پیغمبر لگیا دے. بعض پیغمبران ٹول نا بیانون اوکل. آخرہ کی جبریل علیہ السلام سٹیج سیکرٹری دے. رسول اللہ مبارک تا دعوت ور کے دیمام یو سو خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی دے ٹولو پیغمبران جو سوئی دا حق دی. دا ٹک دے ٹولو پیغمبران. ہاں داود علیہ السلام پا کی تقریرو کا خواہ. داود علیہ السلام سوئی اگوی دا اللہ حمد پا دے دا کم چه مالا خودے پیغمبری مرا کرده دا او کتاب مرا کرده دا او دیر خشتا آواز مرا کرده دا ناغ آواز دیر خشتا او چه ما با تلاوت کاؤ دا زبور نو مارغان با مرا سر لگیو او مالا خودے دا طاقت را کرده اونا دا غراتا نرموا اس پنا پا دے لاس پا میعلول رالول ما با دزغر جوڑو لے. او سلیمان علیہ السلام ہم تقریر کرے دے. سلیمان علیہ السلام سوئی دا اللہ حمد ادا کم صفتون دا اللہ پا دے چه مالا خودے دیر غٹو بدشیرہ کرے دے. پیریانو با زمالان دے کار کاؤ ما با پیریانو نمی با ڈیوٹی اغشتل کار با میں کاؤ پا دریابونو کی با غوپے والی مالی با ملغلری او دا دریاب دا ویخ نسیدون رہستل او زمان بلا خلق تخ با میں پاوان واتے دے مالا اللہ دا طاقت را کرے. نو چه خیره که دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر راگی نو رسول اللہ مبارک سے فرمائے ویدہ دا اللہ دیر حمد ادا کن دا اللہ دیر صفت کن پا دے خبرہ کہ دے دا طولو پیغمبران و اخیری پیغمبر پیدا کرے. دیر اخیری پیغمبر دی جی سویت بلکل ٹکوئے دا طول انبیاء دا دے حق دار دی
زه د ټولو نه آخري پیغمبر، زما امت د ټولو نه آخري امت، ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي، زما امت نه پس به بل امت نه راځي. او زه د خدای حمد په دې ادا کومه، په دې خبره چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي. زما د امت نه زیات تعداد کې به بل څوک جنت ته نه ځي، زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي. او زه د خدای حمد او صفت په دې ادا کوم، په دې خبره چې ټول امتونه به قیامت پر زما خپو کې پرتي. انا سید ولد آدم من غیر فخر، زه د ټول آدم د اولاد سردار یم. وی دا د کبر نه نه ویم، کبر نه کوم. آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت. وی ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نه ونیسه عیسی علیہ السلام پورې قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې به ولاړ. وی دا کبر او فخر نه کوم. وی شفاعت کبرا به زه کوم تر څو چې رسول الله مبارک سفارش نه کړي یو امت یو کس سره به حساب نه شروع کیږي. او د ټولو نه اخیری پیغمبر یم دنیا ته راغلی یم، د ټولو نه اول به جنت ته داخلیږم. او امت میں آخر الامم دی، په ټولو امتونو کې اخیری امت دی، خو د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته به ځي. چې دا خبرې څنګه وشولې، بار راووت دا بیت المقدس نه، نو درې جام ورته پیش شو. په یو جام کې شراب دی، په بل کې شات دی، په بل کې پی دی. درې جام ورته پیش شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیو جام واغشته او ویس کو. جبریل علیہ السلام ورته اووی وی هدیت الفطره. بس زبردست کارو شو چې پی دی واغشتل. که دا شراب دی غشتی وی غوت امت و که امت به دی گمراه شوی. دا خدای فضل وکړه تا باندې چې دا دې وکړل. او چې په لاره تلم نو یو بوډۍ ښځه وه، ما ته یې اواز وکړ، ډېره بوډۍ وه، ما ته یې اواز وکړ جبریل صاحب دې ته مه ګوره. ما ورته اړو کتل، هسې مې ورته وکتل، پې تېر شوم. بیا یو بوډا سړی مې ولید، هغه ما ته اواز کو، ځان ته یې بللم، وی مه ګوره ورته. نیغ لاړم، بیا یو درې کسانو ما ته یې اواز راکړ، وی سلام پې واچوه، ودرېږه ورته. سلام مې واچو، مرحبا هر کلی ویل شو. جبرئیل علیہ السلام نه مې تپوس وکړ دا څوک و؟ وی دا ښځه دنیا و تا ته دنیا خدای د ښځې په شکل وښوله. او اوس دا دنیا وه، څنګه موږ ته ډولۍ ښکاري، شکل یې دغه د بوډۍ ښځې ده. او د دې بوډۍ چې څومره عمر تیر دی او څونه یې پاتې دی، د دنیا دومره تیر دی او دونه یې ګورې پاتې دی. او دا بوډا چې دی ولیده دا شیطان و. او دا درې کسان چې تا ته اواز وکړه دا څوک وو؟ دا یو ابراهیم علیہ السلام، یو حضرت موسی علیہ السلام، یو حضرت عیسی علیہ السلام. دا ورته خدای دلته مښودل، ارواح دي په لاره ځي. وی موسی علیہ السلام مې ولیده، په قبر کې مې ولید یصلي، لمونځ یې کولی، په تور تېر شوی دی، په شام تېر شوی. موسی علیہ السلام قبر بیت المقدس سره خوا کې دی، مې ولید په قبر کې لمونځ یې کوه. بهر کې چې څه لیدلی دي ابا به آینده جمعه کې درته ویم، نه دا سفر درته ویم. اوس زما وروڼو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې دلته یو واقع لیکلی، د دې آیت لاندې یو واقع لیکلی. وی کم وخت کې چې نبی علیہ السلام مبارک هرقل بادشاہ ته دحیه کلبی رضی الله عنه ولیږه، هرقل بادشاہ ته، او د ایمان دعوت یې ورکو. خیره خو ډېره اوږده قصه ده، ډېره اوږده قصه ده. خو ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې لا مسلمان نو کافر و. هرقل د هغه نه د پیغمبر علیه السلام متعلق معلومات اخیستل. نو دی ابو سفیان ورته وویل چې صاحب دا دروغجن پیغمبر دی. رسول الله مبارک ورته وی هرقل ورته وی څنګه؟ وی ګوره وی د مونږ ته ویلي دي چې زه د شپې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی مو بیا واپس راغلی. دا خبرې کوي، دا دروغو خبرې دي. نو هغه هرقل تپوس وکړه د هغه صحابهونه، وی دا ټیک وی؟ وی او بالکل زمونږ په ایمان دی. ویلي چې بیت المقدس ته په لږ ساعت کې تللی واپس راغلی. نو یو بوډا سړی د هرقل دا کرسی شاته ولاړ،
یو بوډا هغه هرقل ته بادشاه سلامت ته تپوس وکړه چې دا دی وایي چې بیت المقدس ته تللی دی د شپې او بیا راغلی دی دا کومه ورځ او کومه میاشت یادوي وایي تاسو مطلب وایي زه راته خپل مطلب یې خو تپوس ته وکړه هلکه دا کومه میاشت یادوي او کومه ورځ د عربو حافظې مضبوطې وي وی صاحب دا پلانکې میاشت پلانکې کال او پلانکې ورځ بوډا وایي ټیک وایي دی راغلی دی او دا بیت المقدس کې لګیا دا خبرې کېږي هرقل بیت المقدس ته تللی دی بیت المقدس وی تا ته څه پته لګي چې ټیک دی وی صاحب دغې ورځو کې د بیت المقدس زه خادم وم دا دوی چې کوم تاریخ یادوي ما به دا خدمت کو چې دروازې به ما کولولې او ما به بندولې دا چې دې کومه شپه یادوي په دې شپه چې خلکو مونځ وکړو د جومات نه وتل نو مین دروازه نه بندېده زه زور ورکوم او نه بندېږي ما خدای دا خو جومات دی پکې سامان دی سو غل یو نسی ترکان پسې لاړه ترکان مې راوست چې ترکان مې راوست هغه کتل هغه دا د شپې کار نه دی دا د پله بره چې کومه پله ده نو دا ښکته شوې ده او دا دروازه یې نیولې ده ستاسو خیال اوس خو قبضې دي که نه او پخوا د دې دروازو چوړونه به چوړ مخکې بره به یو تخته پرته وه نو چوړ به هغې کې ورغلی و لاندې به بله تخته وه بل چوړ به هغې کې ورغلی نو کله به چې دیوال کېناسته نو هغه بره پله چې وه به ښکته شوه دروازه به یې ونیو بیا به دروازه نه کولاوېده نو هغه ترکان وی چې دا بره پله ښکته شوې ده او دروازې دا طرف یې نیولې دا اوس نه کېږي دا به سار له بیا مونږ دې لا ټیکونه ورکوو دا پله به دې اوچته او دروازه به بندېږي ما چې بس نه کېږي نو لاړم وایي چې سار رالم او دروازې له مې ګوتې یوړې دروازه په خپله بنده شوه چې هغه قوم اوس کولاوېږي پله مو چېرته تا لکه دا څه مسله ده بېګا خو دا نه بندېده اوس خو په اسانه بنده شوه دا څه مسله ده وی شک مې راغی وی چې جومات نه بار ووتم نو یو تیږه د بیت المقدس د جومات نه بار پرته ده په هغه تیږه وه چې پیغمبران به راتلل نو څاروی به هغې پورې تړه هغې کې یو سوړه وه چې مې وکتل هغه سوړه کولو شوې وه هغه د خاورو بنده وه هغه سوړه کوله وه او چې مې وکتل نو د هغه تیږې د پاسه چې کومه خاوره وه نو په هغې د پړي نښه پرته وه او چې تیږې سره مې خوا کې وکتل نو د اس د خپو په شان د خپو خاپونه پراته دي لکه دا څوک د خدای نیک بنده راته نو دا دروازه مانه کولو پاتې شوار څوک چې دی اوس چې دوی وایي چې دا هغه شپه ده چې رسول الله مبارک راغلی دی او دلته یې مونځ کړی دی صاحب دا ما په خپلو سترګو لیدلی دی دا سفر د بیت المقدس پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په براق وشو او پوره شو او قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا سبحان دا ته تعجب د پاره راځي دا ډېر عجیبه کار شوی دی که نه سبحان هغه ذات د هر عیب نه پاک دی دا چې کوم یو انسان یو ناشنا شي وویني زر وایي سبحان الله او رسول الله مبارک وایي سبحان الله نو سبحان الذي هغه ذات د هر عیب نه پاک دی ډېر لوی ذات دی یو عیب هغه ته نشي رسېدلی اسرا د شپې سفر یې کړی دی لیلن پوټې سات دی ډېر پوټې سات دی د مسجد حرام د مکې نه والا الى المسجد الاقصى غلري جمعات پورې غلري جمعات پورې او عبده زموږ د طالبان وایي دې نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام دا د خوب تلل نو دا د ویښې تلل دی عبد لفظ راغی عبد هغې ته وایي چې د روح او د بدن مجموعې ته عبد وایي ډېر لرې بوتلی دی او د خوب هغه تعجبي خبره نه ده خوب کې خو ډېر خلک څوک وایي ما بېګا په حرم ته خوب کې لاړم او څوک وایي جنت ته خوب مې کې ولید خوب کې او څوک وایي کابل مې خوب کې ولید څوک وایي امریکا مې ولید نه خوب باندې څوک سوال نه کوي د ویښې په خبره خلکو سوالونه کوي او تعجب په هغې باندې راځي الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله چې د هغې نه ګیر چاپېره ما ډېر لوی برکتونه خواره کړي سلم بوتا لنوریه من آیاتنا خپل نخې مې ورته ښولې چې موږ ورته خپل نخې وښایو د خپل قدرت نشانات ورته وښایو او دا ورته ښکاره کړو چې ګوره زما دا قدرت دی تی ووینه بیا امت ته ښایه انه هو السمیع البصیر الله وی زه اورېدونکی وم چې څوک په کوټې په ګوټ کې م چغه ووایي نو دا دې نه وایي چې زه نه اورم ګورې زه اورم پړستر کې کم تاوي الله نو زه حاضر یم زه اورم او البصیر ګورې زه هر ځای بینا یم مانه یو شی پټ نه دی هر شی ما ته ښکاره دی دا سفر د بیت الله نه ونیسه بیت المقدس پورې په براق په ذریعه وشو او دویم سفر دی نه پس اسمانونو ته شروع کېږي هغه سفر په پوړی باندې شوی دی
هغه له د جنت نفزینه پوړې راوړلې ده او هغه د پوړې په ذریعه شوی نو وخت ختم شو ان شاء الله آینده جمعه کې د بل واقع بیان برته وکم ان شاء الله که جون وو خدامارو اس تاسو ذهن کې دا یو خبره ده پرته چې رسول الله مبارک څومره تکالیف تیر کړی دي خدا هغه تکالیف په دنیا کې رب العالمین هغه د انعامات ورکړي چې ته دونه خپه شوې نو زه به خوشاله وم دنیا کې تا سره یو کافر ملاقات ته غاړه نیږدي د طایف په سفر کې نفرت د نه کوي زه د سره ملاقات کوم دې نه کوي زه به در سره ملاقات کوم او تا او دی ورته وښوله چې دا بیت المقدس به ستا لاندې راځي کم ځای ته مې بوتلې دا به یو وخت کې ستا امت به دلته را رسېږي همغسې هغه ځای ته ورسېده او د ټولو پیغمبرانو ځای نه ښودل نو دا موږ لپاره یو عبرت دی ګورې زما ورو دین کې جو څومره محنت سړی تیر کې خواریو کې مشقت تیر کې د هغې سلې الله په دنیا کې مور کوي او د هغې سلې الله په آخرت کې مور کوي او دا مونږ ته ښایي رب العالمین د پیغمبر علیه السلام برکت زمونږ برکت دی زمونږ پیغمبر دی د هغه شان د هغه اوچتوالی زمونږ دپاره د برکت ذریعه ده زمونږ دپاره دعاګانې کړي مونږ دپاره به سفارشونه کوي زما وروڼو یو د شریعت مطابق زندگی به تېروي انشاءالله العظیم سنت مطابق چې څوک هم د نبی علیه السلام سره مینه ساتل غواړي مینه د خولې سره تعلق یوازې نه لري د هغه په سنتو عمل کول او چې کوم څیز باندې خفه کېږي هغې نه ځان ساتل او ځان الله ته نږدې کول یوازې د دنیا نه دنیا خو به خدای رام کړي او ځي به مو راځي به مو دا د دنیا ژوند دی ډوډۍ خدای پاک کافر له ورکوي موږ له به خدای نه راکوي روزي خو خدای خنزیر له مو ورکوي او روزي خدای سپی له ورکوي موږ له به خدای نه راکوي دغه تمې مه کوئ الله په لاس کې دی رسول قسم دې من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چې خدای باندې دې بروسه وکړه الله دله کافي دی نو دا سوچونه مه کوئ ضرور دی الاخرت د ژوند هېڅ پته نه لګي لږ اخرت ته توجه پکار ده د شپې او 2 رکعته مونځ پکار دی او خپل نیکي پکار ده کوشش کوئ چې مسلمان ته د ژبې د لاس نه ضرر ونه رسي تکلیف ونه رسېږي دا هغه څیزونه دي چې په دې الله خوشحالېږي بیت المقدس نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بار ووت نو بیا دغه ځای پورې سفر په براقو واپس دغه ځای نه بره تلل په پوړۍ ختلی دی زمونږ په دې وطن کې بعضې خلکو په دې کورونو کې یو نقشه جوړه کړي او په هغې د براق تصویر ورکړي ډېرو تصویرونو ځایونو کې خلکو لګولي کور د براق یعنې د یو اس تصویر یې ورکړي او د ښځې شکل یې وله خشته جوړ کړي او وزر یې وله جوړې کړي دا ډېر لوی جرم دی ګورې که چا کره هم دغه تصویر دا د نن نه پس لرکې ویشلوی یو خو تصویر د زیروح دا ګناه ده د زیروح تصویر دا ګناه ده یو دویم دا دی چې هغې ته تو ګوره نو د هغې شکل د یو خشته ښکلې جینۍ جوړ کړی دی نو دا د پیغمبر څونه بېادبي ده ابه په جینۍ سورو عیاذا بالله الله دې امن نصیب کی په داسې است چې د هغې شکل د ښکلې جینۍ وي خشته جینۍ مخ نو پیغمبر مبارک به په داسې شي سورېږي دا د شریعت خلاف هغه تاسو ته ما ویلي عام څارویو د اس نه راکوټې او د قچر نه لږ اوچت و دقسې عام شکل د اس مخ د اس غوږونه د اس وزرې مزرې نه وي چې ګنې وزرې وي هغې له وزرې جوړې کړې او شکل دا دغې جوړ کړي دا جینۍ دا د پیغمبر په شان کې انتهایی بېادبي ده لوی هتک دی دا تصویر کور کې ساتل ډېر لوی جرم دی او چې چام ساتلی کور به غرق او تباه شي بې برکته به شي دا بلکل مه ساتئ په کور یو موږ بعضې خلکو په کورونو کې مخکې ورځو کې یو ځای کې چا دعوت کړی چې ورننوتم نو یو پوسټر لګېدلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نشانې پکې ورکړی غټ قبر و د پاسه پې غلاف پروت او ته یې لیکلي قبر د نبي علیه السلام دا دروغ دی ګورې د حضور پاک د قبر نقشاړو چا سره هم نشته حتی کې د سعودي باچا سره هم نشته او نه د پیغمبر مبارک قبر پوخ دی هغه په کوټه کې دننه 3 قبرونه دي یو د رسول الله مبارک یو د حضرت ابوبکر صدیق او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کچه قبرونه دي
کم صحابه او کم تابعین چې رستو لیدلی دي نو کچا قبرونه او نریکانې په د پاسه پراته دي او غټ دیوال ته غیر چاپیره تاو دی مضبوط او بره په د پاسه غټ ګمبد دی نو هغه داغي ته چاته پتم نه لګي سوړه پکې نشته د ګوتې د قچې ګوتې برابر سوړه پکې نشته دا چې کم د بار نه بادشان ورشي نو دا د دغه دیوال نه بار بیا لږ ځای دی او د هغې نه بار یو جنګله ده نو د هغه جنګلې نه دننه ورشي خو د دیوال نه بار ولاړي دیوال کې دننه د ګوتې برابر سوري نشته هېڅ چاته پته نشته چې د قبرونو دننه مبارکو څه پوزیشن دی نو پیغمبر مبارک خو د پوخ قبر نه منع کړی هغه خو په قبر د ګمبد جوړولو نه منع کړی ده که ته وایې چې دا ګمبد ولې جوړ دی نو دا د پیغمبر مبارک د قبر نه وروسته په ابادي نه ده شوې د مخکې نه په کوټه کې دفن دی دا نه چې ګنې د قبر د پاسه یې کوټه جوړه کړې ده هغه د عایشې بیبي کوټه کې دفن دی نو د مخکې نه کوټه وه په قبر کوټه نه ده جوړه د مخکې نه کوټه وه هغې کې دفن دی اوله ابو بکر صدیق او فرمایل وی پیغمبر د حضور پاک نو ریدلی چې الله پاک د پیغمبر د پاره کم دی نه 100 باسی دی ولا خوخ کړي هم دلته به دفن کو نو مخکې نه په کوټه مخکې نه موجود وا رستو په کوټه نه دا جوړه او ګمبد خو په رستو را ترکو زمانہ کې جوړ شوی دی د صحابه زمانہ کې ګمبد نو د تابعین زمانہ کې ګمبد نو دا په رستو را ترکو یو بادشاہ تیر شوی دی ګمبد جوړ کو صرف په دې خیال چې ګمبد باندې وبنودريږي او ببته نه غساسي لکه نور چت باندې خو بودريږي دا خو اوس پاخه چتونه را لغه زمانہ کې دا پاخه چتونه نو په ګمبد وبنه ودرېږي او دې لپاره چې د لرې ځای نه نمایانې او ښکاري چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روضه نو یو دغه تصویرونه که دام چا کوي چې دا د حضور کقه اسې تاسو نه تپوس کوم چې دا قبر دا فوټو د بل چا دی دا خو د حضور پاک نه ښکاره خبره ده او د بل چا دی او ته دا د رسول الله مبارک قبر دی نو بل یو عام سړي ته د پیغمبر نسبت کې دې قبر لاندې بل څو پروت دی او ته دا د حضور پاک قبر دی لاندې حضور پاک پروت دی نو امتی ته پیغمبر ویل څونه لوی جرم او ګناه نو دا بالکل دا تصویرونه په کور کې مساته دا د ګناه تصویرونه دي بهر کې ځکه واقعاتو کې ته مسائل هم بیانوم ورسره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزنه په پاوړې براو خان پاوړې کوم ځای وا د جنت نه ولا راوړې وا پاوړې او ته ودرولا او حضور پاک د بیت المقدس نه پاوړې روان شو خدا سے پاوړې نه لکه زمون نبی علیہ السلام فرمایي چې کم ځای به نظر لګیده الته ملاس رسید لاس په میچو او خپل مبارک به الته رسوله حضرت جبريل ور سره دی نو په هغه پاوړې باندې جنبر اسمان ته وخت چې اسمان ته وخت اسمان کې دروازې دي نو حضرت جبريل علیہ السلام د اسمان دروازه وډه بولا نو د دننه आवाज راغی من څوک دی وی انا جبريل د جبريل وګورنن یوازې نیم ښا نن را سره یو ډېر عظیم هستی ده څوک دی در سره محمد دی صلی الله علیه وسلم ناغب در باندې تپوس کوي چې په خپل راغلی دی اکبلل شوی دی په خپل راغلی دی او کبلل شوی دی نو جبريل وتوي عليه السلام وینا الله بلل دی الله غوخته دی دو خبرې شوي یو علم په خپل راشي دام د قدر انساني یو دا چې زو پسې سو کولېګم چې راشه د بیا ډېر لوی مرتبه نو قد بعث الیه د پسې لېګل شوی دی دو پسې الله لېګلې ما نو راغلی دی نو هغه فرشتي وته دروازه کولاو کو مرحبا ویل شو چې رسول الله مبارک براوخت نو پړومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو آدم علیه السلام ناس دی ملاقات شو نو آدم علیه السلام سره جبريل علیه السلام لاول تعارف داستا بچی دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم او هغه ته وی داستا نیکه دی آدم علیه السلام نو اوتی مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح چې کم دماغ کشته بچی دی دماغ کلی دیندار بچی او زما په بچو کې پیغمبر بچی دی هغه ته مرحبا هر کلی دی ستړي مشي په خیراله چې وته وي هغه ستړي مشي په خیراله وشو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل
چې آدم علیه السلام سره ملاقات په لومبي اسمان کې وشو نو چې مې وکتل نو ښي طرف ته یو لویه ډله ورته ناسته وه او ګس طرف ته هم لویه ډله ناسته وه نو چې ښي طرف ته ډلې به یې وکتل نو وبه یې خندل خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته ډلې ته به یې وکتل نو به یې ژړل نو ما تپوس وکړه دا څوک دي نو جبریل علیه السلام مې دا ښي طرف ته د هغه بچي دي چې جنت ته به ځي دا د هغې روحونه خدای دې لږ سات لره ټول عمر له نه د آدم علیه السلام هم دغه وخت کې دی لږ سات له الله پاک د روح راوستی دی نو علمات محققین لیکي چې دا د پیغمبرانو روحونه او روح له خدای شکل ورکوي نو هلته دا پیغمبران په بیت المقدس کې ولیدلی کې آدم علیه السلام او مونځ یې ورپسې وکړ او موسی علیه السلام په قبر کې هم لیدی دی په روانو ما نو موسی علیه السلام مې قبر کې ولید چې مونځ یې کاوه ځکه تاسو ته ما تېره جمعه ویلو چې د موسی علیه السلام بیت المقدس فلسطین علاقه کې دفن دی او په دغه علاقه هم رسول الله مبارک بوتلی و 2 رکعته نفل یې کړي تېره جمعه مې ویلي اوس آدم علیه السلام ښي طرف ته د هغه روحونه د هغه بچو دي چې جنت ته ځي نو چې دی ورته وګوري خوشحاله شي وخاندي او ګس طرف ته د هغه بچو روحونه دي د هغې شکلونه دي چې به دوزخ لدي نو چې دی وګوري وجاړي نو دا روڼو سړی په بچو خفه کېږي که نه خو دا دی لږ سات کې ټول عمر نه اوس آدم علیه السلام سره ولې پیغمبران خو ډېر دي نو آدم علیه السلام پکې ولې په لومبي اسمان کې ولیدی شو نو علامه محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفیٰ کی لیکلی دی وی دې کې دې ته اشارت ته چې څنګه آدم علیه السلام د اسمان نه دنیا ته هجرت وکړ نو تب هم هجرت کې هغه هم هجرت کړی دی خو هغه د جنت نه کړی دی دنیا ته او تب د مکې نه کې مدینې منورې تب دا هجرت کې نمبر 1 الې هغه د جنت نه او مقام د جنت ته مکه نه غټ جنت بلکم دی بیت الله دی پکې مقام ابراهیم دی پکې زمزم دی پکې طواف حج عمره ده پکې نو د مکې عبادت د جنت ذریعه ده او بیا ته مدینې ته دی نو آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو خلافت خدای ورکړ بادشاهي نو طالب هم په مدینه کې خدای بادشاهي درکړی او آدم علیه السلام خو ټیک د جنت ته راغی نو کاړه وو لیکن خدای ورته په دنیا کې غټه خوشحالي ورکړی بچي خدای ورکړ پیغمبري خدای ورکړه د پیغمبره کار په دنیا کې شروع کو او خلیفۃ الله فی الارض په مقدس مکه د خدای خلیفہ نو تبم مکه مدینه منوره ته دی ظاهری خلق تکلیف تا او الله به خوشحالي درکړي بل د جنت مکه مدینه منوره د جنت مکه ده ریاض الجنه یو خاص ځای دی پکې التبستا خلافتی او پیغمبري به خوريږي دې خبره ته اشاره شو دا غزنه برا بیا او ختمه دویم اسمان تا په دویم اسمان کې بیا دربان او تپوس کوي سوکه ماوی جبریل ما من معک سوک در سره دی محمد دی صلی الله علیه وسلم هغه هډوري پیژنې کړه هل بعث الیه فخبل راغلی دی او کرا بلل شوی دی نه را بلل شوی دی فخبل چې راغلی دی الله غوښته دی ماشاءالله دروازه کولاو شو چې بر اوختو نو د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره ملاقات وشو د ترور بچی دی اصل کې د ترور بچی داسې نږدې نه دی لږ لرې دی د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم دا د عیسی د یحیی علیه السلام د ترور لور وه نو دی د ترور د لور زوی دی عیسی علیه السلام هغې سره ملاقات وشو هغې سره هغې ورته څه وایي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح چې کم زمونږ ډېر ښه ډېر ښکلی او ډېر نیک رور دی چې محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم هغه ته په خیر مونږ پښتو کې وایو که نه په خیر هغې مرحبا هر کلی دی ورته ملاقات هغې سره وشو اوس دا دوه پیغمبران یې ولې ولیدل نور پیغمبران خو ډېر دي دې کې وایي دې ته اشارت دی چې عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر بستا او داغه په میاس کې نه راځي بس د عیسی علیه السلام نه پس تا پورې بل پیغمبر نه تیر شوی نو ستا نه پس په تر قیامت پورې بل پیغمبر نه راځي او دا عیسی علیه السلام برا کوزیږي ستا امت لبرازي او دجال به وجني دجال غوندې شی به وجن او بیا خنزیر بالا لای او ختمی به او استاد امت په
قواعد او اصول باندې عمل کوي. دته اشارت شو چې تو دې نږدې ګوره تا نه مخکې دیو ستا نه پس د پسې بل پیغمبر نه دی تیر شوی نو ستا نه پس بل پیغمبر نه راځي دی چې راځي نو دی بس ستا نه پس ستا په شریعت عمل کوي دا به نوی پیغمبر نه. او یحیی علیه السلام یې ولې ولیده؟ یحیی علیه السلام د یو یهودي بادشاه په ظلم وکړ. حضرت یحیی علیه السلام یو ډېر یهودي بادشاه په ظلم وکړ نو پتا بام یو ظالمان ظلمونه بکئی او زیاتی بکئی خو یحیی علیہ السلام خو شهید که اخو په شهادت الله لالا او رسول الله مبارک تم د خبر اشارت ته چې تا بام د يهوديانو د زهر او د وجه او شهادت تل راځي. رسول الله مبارک چې کله وفات کېده نو په خیبر کې یو يهودان خدای زهر ور کړیو نو رسول الله مبارک فرمایلی دا هغه زهر او اثر په دې مړی کې محسوسوما د نبوت او د رسالت مرګ شو پکې د شهادت یو شایبه یو ټک پکې راغی چې هغه مرتبه حاصل شي. بیا چې کله دریم اسمان ته اوخته اقصې دربان سره خبرې اترې وشوې نو هلته کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ډېر ښکلی و یوسف علیه السلام وی د ټول دنیا د مخلوق نیم حسن هغه الله ورکړی دومره خشتاو مزیدار هغه سره مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح هغه سره ملاقات شو زما ډېر خشتاو ښکلی او صالح رور هغه او پیغمبر ته دی هر کلی وي سره ملاقات شو. دا ولې پیغمبران خو ډېر دي دلته یوسف علیه السلام سره ولې شو دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې یوسف علیه السلام سره خورونو ظلم وکړو زیاتی او کاغیر نشو برداشت کول رونو برداشت نه کوي ته وګرځاو رونو برداشت نه کوي ظلم یې ور سره وکړو لیکن هغه رونو رستورالل او ما فيته وخته تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين رونو رالل او یوسف علیہ السلام ته زمونږ د قسم د الله په ذاتی چې تعالی خدای په مونږ ډېر لوی فضیلت راکړی ته په مونږ ډېر غوړې خو بس مونږ غلطي کړې ده نو دغه رنګ تا سره په خپل قوم ظلم کوي زیاتی به کوي مقابله به در سره کوي اختلاف به در سره ساتي دارونو تربوران به د اخره کې راځي او ستا خپله به راځي او سلام کېږي به او مقصې وشوه د رسول الله مبارک دوه رشته دارانو عبدالله ابن ابي امیه او یو دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب د هجرت پس د فتح د مکې په سفر کې دواړه رالل پیغمبر علیه السلام حضور پاک نه معاف کول او دا دواړه هغه چې رسول الله مبارک ول دعاګانې به کولې یو د ترور زوی دی او بلې د تره زوی او د ماشوموالي د نبی علیه السلام ملګري د لوبو ملګري د خړپوسو ملګري نو داسې ملګري د بندنه یا چته د سترګو نوځي نو نبی علیہ السلام به د الله نه سوال کو یا خدایا دا یو مې د ترور زوی دی او بل مې د تره زوی دی ربه دا خو مسلمانان کا ربه دا مسلمانان کا دی له جلاګانې کړي دي د الله په دربار کې عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب قسمت کی ایمان هغې پورې نو چې د مکې د فتح په سفر راته سن 8 هجري کې نو دا دواړه رالل اسلام له مسلمانېږي نو صحابه دومره خوشحاله چې زیري روان دي نبی علیه السلام چې زیري ورکو چې تا چاله جلاګانې کړي دي او چاله دعاګانې دي غوښتي دي را روان دي مسلمانېږي رالل نبی علیه السلام ته مبارک صاحب ابشر خوشحاله شه مبارک ولې استاد دعا تره زوی او ترور زوی چې تا ول ټول عمر دعاګانې او جلاګانې کړي را روان دي مسلمانېږي بس حضور پاک جوش کې راغی وی پام کو چې ماته نږدې نشي د اسلام نه قبلېږي ایمان نه قبلېږي صحابه حیران شو اوسه پورې خو دعاګانې کولې وی نه 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 را نشي کولی د ایمان نه قبلېږي او جوش کې راغی رسول پیغمبر مبارک به غصه شو حضرت عمر غوندې انسان بیا نه شوټینګېدی اوسې ته څوک نه شوټینګېدی اوسه به الله له کوله ځان نه ده کړی التاغوی ته چا وي هغې وي بس که هر څه کېږي خو مونږ دړه نه ایمان قبول کړی بس مونږ که وجنې او که پرېږدي او که نه پرېږدي سپارشونه شروع شو پیغمبر مبارک خوند نه کوي حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا یو پکې د هغې ورور د عبدالله هغې ورته ویې داسې کار وکړې
چې پیغمبر مبارک لورشه دی رالل بیام کارونه ودا ضرورت یو شیخ موته وای او ام سلمې غوندې ام المؤمنین سپارښت وکړه ودا الله رسوله پر دې معاف کړل خپل نه معاف کې په پردو دې رحم کو په خپل نه کې وی ام سلمې ولې نه معاف کوم ودا یو چې دې د ما پسې شیرونه جوړ کړی دی وغه په دنیا کې خوار کړی دی د ما بدی ویلې نن عرب او عجم لګیا دي غشیرونه ویو د ما سپکه پکې وي نو زما د ذات خبره نه ده د خدای پیغمبر هم د خدای پیغمبر سپکه کړی او دې بل تمه چې اروري تا ته پته نه چې درشتونه ما چې د دروغ ویلي دي ته نه خبر چې د خدای پیغمبر یم وی دې ما ته سوي وی دا ما ته وی چې دا خلادا دي کنه کله اسمان نه خدای پاک دبا په نوم خطر ولېږي خطر او پاغي کې لیکلي چې دا د ما پیغمبر د ایمان پر وړو بیا هم دروړو وی دا ما د خدای بیزتی کړي سلامي مو آی سپارښت مکو ما دوی له څومره جړاګانې کړې دي څومره دعاګانې مې کړې او دوی ما سره دا لوبې کړې دوی دواړو ته ام سلمې رضی الله تعالی عنها چلو خو وی ورشه حضور پاک مخامخ ډېر نرم دل حیاناک انسان دی ډېره زیاته ورته کېنه یو آیت ته تخیم دا ورته ووایه دا ووایه یوسف علیه السلام چې رونو ته کله مخامخ شو او رونو څه ویلي هغه ووایه ادق دی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زمونږ د قسم په خدای وی ای یوسف چې تعالی خدای په مونږ فضیلت او بهتري درکړې ده مونږ منو بس تسپومه مونږ ستوري تنور مونږ ستوري بالکل رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين یوسف علیہ السلام شمس و قمر نم ویلې منو مونږ بس دا وته وای چې دوی څنګه رسول الله مبارک ته مخواړه دی بل طرف ته کې ناستل داسې ته مخ مبارک واړه دی بل خوا کې ناستل بل طرف ته مخواړه اغي وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين اقوي تعالی خدای په مونږ ډېر فضیلت راکړ مونږ اوسه پورې چې څه مونږ غلطي کړې او چې دی وی رحمت محمدی په جوش کې راغی صلی الله علیه وسلم او اصل رحمت خداوندی په جوش کې راغی پیغمبر مبارک خو د الله نه بغیر څه کار نشو کولی د الله رحم جوش کې راغی د پیغمبر لکه رحم واچو رحمت مصطفی دا ځان له موضوع ده چې پیغمبر مبارک خدای سونه رحم پیدا کړ نو سوی ورته هغه و چې یوسف علیه السلام خپل ورونو ته ویلو لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم یوسف علیه السلام ورونو ته وی زید مار طرف نه تاسو باندې ملامتیا نشته اس ملامتیا سوچ مکوي خدای مو بخا نو چې دوی دا وی نو رسول الله مبارک عقد یوسف علیه السلام ټکی وی لا تسریب علیکم اليوم الله مو بخا زه ملامتیا ختم نشته د یوسف علیه السلام سره ملاقات کې دې نقطې ته اشاره یوسف علیه السلام بر سلورم اسمان ته چې کله وخت او مکه سي خبره اترې وشوې نو د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو هغه سره ملاقات یې څه غرض ادریس علیه السلام کې خدای د يهودي بادشاہ نه بچ کړو دې کې اشاره چې تابم خدای د يهودي بادشاہ نه بچ کړي يهوديانو بچ کړل او دې ته اشاره ته چې ادریس علیه السلام له خدای لوړه مرتبه ورکړې ده ورفعناه مکانا علیا لویه مرتبه الله تعالی به خدای مرتبه درکړي او بیا چې کله بل اسمان ته وختل شپږم پنځم اسمان ته نو الته د هارون علیه السلام سره ملاقات وشو دې کې څه فلسفه وا د هارون علیه السلام ملاقات هارون علیه السلام د سامری سره مقابله راغله او هارون علیه السلام چې کله موسی علیه السلام تور تلار د الله پاک ملاقات له کوه تور ته اوه د چې کوه تور ته براو ختم 7 کیلومتر مزل د ازمکه نه برا 7 زهرانم چې خدای څنګه ختم 1 کیلومتر مزل دانی احمد او مریدار شاه یو بل مرګری طاهر حفیظ عبد لاهور درسره شپه مو پجبر جمعات کې وکړه یو یخنی و بل شاه باران او ساس کی به پر شروع شو بیا به ودرید بل شان یخنی و
او چې بره وختو لویم 2 کیلومتره ځمکې نه مزل او ټول په ګټو کې مزل دی لکه داسې پوړی هم لري د ګټو پوړی دی او چې بره وختو نیمه شپه ده پېشمني نه لږ مخکې واقع هم دی جومات ته وختو بس ایله جانمازونه په ځان راواچو په جومات کې بیا د انډونیشیا یو وفد هم د شپې راغی هم پکې بیا مونځ کوم ما د انیس احمد ته ویم بچې اودس سره به څه کوو د خو مصیبت دی اودس لکه هم خوا لاړ شو د ما ته وی دی جومات کې یو ډرم د اوبو پروت او هغې سره یو پلاستیکي کاسه غوندې وه وی بس همدلته چارهدام وکړه هغې کې هم چارهدام وکړو جمع ما ورکړه مونځ هم وکړو مانځه نه پس چې لږ رڼا ولګېده بار راووتو نو د جومات نه لږ یو سایډ ته ګس طرف ته یو سایډ ته د جومات لاندې هغه غار دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام 40 دن الله ته چله تېره کړې ده موږ دا خیال وه غار ته به لاندې کوز شو نو موږ به پکې 2 رکعاته وکړو نو ټول د خاورو ډک د سګرټو کوکې پکې پرتې وې د مانځه تنظام پکې نه شو کېدی نیمه حصہ د جومات لاندې ده او نیمه حصہ د جومات نه بار ده ممکن ده د جومات د جوړو کېدی شي دا هغې وخت کې به شکل بل شان زمانه پکې ډېره تېره ده هغه غار کې موسی علیه السلام عجیبه غار خوا کې ورسره د عیسایانو عبادت خانه ده دا خو زموږ جومات اخوا د عیسایانو عبادت خانه بره پې صلیب لګېدلی نو موسی علیه السلام چې د کوه طور ته لاړه نو دلته هارون علیه السلام سامري سپېره بچي د سرو زرو نه خښې جوړ کړې او د جبریل علیه السلام د اس د خپو خاوره پکې اچولې و نو هغې سره هغه چغې جوړې کړلې اوازونه یې کول نو بس قوم بني اسرائیلو د سخي عبادت شروع کړ هغه ډېر منې کړل خو نه منې کېدل چې موسی علیه السلام راغی د سخي عبادت شروع دی او دې سامري به وي موسی تللی دی خدای له او خدای دلته راغلی عیاذن بالله عیاذن بالله بس راغی موسی علیه السلام غوسه او هارون علیه السلام یې کلک راونیوه سر نه او ګیرې نه یې راونیوه وی زه لاړم هلته قوم نه نه کم خوا لاړ گمراهان شو یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی زما سر او ګیره پرېږده و ما خپل وس کړی دی غوسه و بلکل تختې مې یو طرف ته وغورځولې کېښودې او بیا یې راواغېشت هغه سخې یې ویسوده او دا د خدای دې ورته ټینګ شي او سامري ته یې وی چې ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس نن نه پس ستا سزا داره چې په تا به خارخ لګي څوک به ګوتې نشي دروړی هغه به بلا مې ما د ګورې ګوتې راونړې تباه و برباد شو قوم یې بیا بوته د الله د ملاقات له وی چې داسې اوس چېرته کېږي داسې نه کېږي زموږ د پیغمبر عجیبه برکات دي که یو سړی مرتد شي او کافر شي او توبه وباسي د سچه بیا خدای معاف کوي او هغې مرتد شو سزا یې څه وه فاقتلوا انفسکم ځان به وجنئ هغې توبه په دې نه وه د مرتد چې توبه به وباسې معاف به شي بس اوهو دا به سنګ یو بل ځان به سنګ وجنو تورې راوالی چل درته ښیم ایو پوه شو چې غلطي وشوه الله ورید راښکته کړه چې یو بل نینې په یو بل باندې شروع کې په یو بل یې په تورو شروع کړه چې کومو خلکو هغه د سخي عبادت کړی 70,000 په یو منټ کې په یو لږ ټیم کې لاړل ختم شو الله ورته ښایي چې د هارون علیه السلام په مقابله کې قوم شرک کړی دی خو فتح او کامیابي د هارون شوه سامري لاړ دقه رنګې ستا په مقابله کې ابوجهل او عتبه او امیه به شرک کوي تکلیف به رتی خو دقسې به دوی خدای تباه و برباد هماغسې وشو او چې بره شپږم اسمان ته وخت د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو هغه سلام سلام کلام وشو دې کې څه غرض دی د موسی علیه السلام موسی علیه السلام جهاد کړی تب هم جهاد کوي موسی علیه السلام مقابله کې فرعون خدای هلاک کو ستا چې څوک دشمنی اب هم خدای پاک هلاک کوي او چې بره بیا وخته نو په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو مرحبا بالابن صالح والنبی آل امور ته وایي بچې په خیر خپل پیغمبر په خیر رسول الله مبارک و ابراهیم علیه السلام زما په شان دی زه د هغه په شان شکل کې برابر او ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه والی په اووم اسمان کې یو کوټه ده او دغه بیت المعمور کې فرشتې د الله
دانو یا زره فرشتي ورننوځي او چې کمه یو ځل ننو تر قیامت پورې نمبر برانه شي دومره ډېرې هغې ته ډډه والې وه اشارت دې ته دی چې دې بیت الله ته به ته مو یو وخت ډډه وې او ستا امت به راځي او دې بیت الله ته به ننوځي که خیر انشاءالله بیت المعمور سره یو اونه مې ولیدله چې د هغې جرړې په اووم اسمان کې وې او د هغې تنه او څانګې ډېرې زیاتې اوچتې تلې او په هغې رنګونه رالل دا رنګونه برېښنا او پړقار چې داسې حسن مې چېرته نه ولیدلې او د سرو زرو پتنګان پکې اوړېدل دا مې ولیدله بس دقه ځای جبریل علیه السلام پاتې شو زه بره نور نشم دی ما ته اجازت نشته بره نور مخلوق دی نور عالم دی هغه د لاندې نشي راتلی هغوی ته د لاندې اجازت نشته او د مات او د نورو فرشتو ته د بره اجازت نشته دا یو حد فاصل اوس که ته دی نو تاله به بندوبست دی دی نه وشي ته به لاړ شي خو بره خلک دلته نشي راتلی موږ بره نشو تلی حالانکه جبریل علیه السلام له الله څونه طاقت ورکړی نو د شنیل شین شنیل رفرف ورته وایي د شین شنیل یو اعلی ګدی وه قیمتي د شین شنیل ګدی وه هغه رسول الله مبارک ته خوره کړه او په هغې کېناسته هغې سره بره لاړ چې بره لاړ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى دا نخي ولیدل شي بره لاړ وی چې بره لاړم نو د قلمانو کشار مې واورېد دا لوح محفوظ دی سدرة المنتهى نه بره دی د قلمانو کشار مې واورېد هغې کې دا تقدیرونه لیکلي کېږي دا به کېږي دا به کېږي دا به فرشتې لګیا دي محافظ خانه د مرکزي مین محافظ خانه چې ورته ویلې کېږي مرکزي هلته داسې نه ده چې یو کوټه ده مونږ خو وایو کوټه ده لوی نظام دی سیر د ټولې دنیا او د ټول مخلوق حساب کتاب او د مرګ او ژوند او رزق او ډوډۍ او خوراک او ژوند او حرکات هغې کې ټول اندراجات دي اکشار مې د قلمونو واورېد فرشتې لګیا دي د هغې نه بره لاړ د رب العالمین سره ملاقات وشو چې الله پاک سره ملاقات وشو یو په یو هېڅوک منځ کې نشته دا چې کوم بادشاه د بادشاه سره 1 to 1 ورته وي ملاقات وشي دا ډېر نږدې وي او ډېرې پټې خبرې کوي څوک نه خبرې الله سره همدقسې ملاقات وشو دا علماء په دې کې اختلاف دی عائشه صدیقه او عبدالله بن مسعود وی لیدل نه دي شوی او جماهیر څومره صحابه کرام چې دغه وی لیدل هم شوی الله لیدل خو خبره اترې شوی دي مکالمه شوی ده نو چې څنګه ورسېده اوس به تحفه ورکوي کنه دا له تحفه څوک چې مې ملاقات لدی نن سره تحفه وړي تش نه دي څوک مشر لدی خامخا تحفه ډالې وړي نو رسول الله مبارک وسه تحفه ډالې وړي هغه به وړي چې الله سره نشته او هو الله سره نشته او بالکل مال خو الله سره شته دولت عزت عظمت لوی ښکلي صفتونه ټول الله سره شته څه به وړي الله پاک له التحیات لله والصلوات والطیبات دا تحفه ده عبادات بندگی الله بنده نه دی مالی بندگی جسمانی بندگی او د جبه بندگی عاجزی الله سره نشته عاجزی الله عاجز نه دی الله عبادت نه کوي الله محمد وی ثنا کوي او الله د چا عبادت نه کوي خپل صفت کوي عبادت عاجزی بندگی په سر پزمکه لګول او بل تسانخ کا تکول دا د الله صفت نه دی چا صفت ته د بنده او بندگانو کې رسول الله مبارک او دل تک الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده بعبده برسوله نه وایي اگر چې مرتبه د رسالت اشرف ده ډیره لویه ده دلته وایي دا نه وایي چې ما خپل رسول بوتلی دی د شپې دا نه وایي ما خپل بنده بوتلی دی بندگی اصل دی
چې چا کې مضبوطه بندگی وي هغه له رسالت ملاویږي پیغمبري چا کې بندگی نه رسالت نه ملاویږي دا الله قرب او نزدېکت په بندګۍ ملاویږي الله دې مونږ کې د خپله بندگی پیدا کړي بندگی څه ته وایي عاجزي په کبر نه سر لګول په ځمکه کبر نه په ژبه الله یادول کبر نه مال کې د خدای سکول کبر نه لویي نه ځان پسې خپې راښکل نشته مټې وال نشته ګناه ده لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ځان پسې خپې په ځمکه مه راکاږه قسم دې که ډېرې مټې وې او ډېر ټوپونه وې اسمان ته سر نشي راتولی نه ځمکه شلولی شي موږ نن کبر غرق کړو کبر تباہ و برباد کبر بنه کی عاجزی بچی بندگی به اختیار ہے اللہ تا ته وی تندې په دا خاور او لګو ولې چې تعجزی وکړي رکوع کا ټیټ شه قسم په خدای چې یو بادشاہ یو ظالم دته وی ټیټ شه نو بیا لکه مجبوری وي سوال نه پیدا کی پس تندې ولګو پوزه راکاږي چې مړ مې کې چې پوزه درته را نه کاږي او مونږ الله ته په پوزه راکاږو او په غوسه او په زیاتی نه په خوشحالۍ ورته راکاږو مونږ په دې فخر ګڼو فخر چې الله تا ته مو پوزه ولګوله فخر کوو الله دا تندې به بغیر ستا رضات نه بل چاته نه لګي او تا ته به لګېږي او چې ته مال به م ورکوم چې ته جړا به م کوم چې ته د شپې به م پاسم او چې ته زه به تسبیحات هم ویم چې ته الله تا به نه خفه کوم زه ډېر ذلیل یم ډېر کمزور یم او ډېر عجز یم الله دې ته بندګي وایي هر وخت دا سوچ پیدا کول خدای ته چې کوم وخت غواړې ما وجلی شي ته چې کوم وخت غواړې ناصیتي بیدک الله زما سټوکې ستا لاس کې د پروردګار دا به رسول الله مبارک فرمایل سټوکې زما ستا په لاس کې د پروردګار زما قبضه ستا په قبضه قدرت کې د زما الله چې ته اونه غواړې قسم په خدای که لاس هم وړپو چې ته ونه غواړې چې سترګه هم ونه رپو چې ته ونه غواړې چې قدم هم د ځای نه وانه لپو زما عزت خو الله ستا د مخه دی ټیک دا لکه کاوه تره عزت د چا د مخه دی ستا د مخه ژوند د چا د مخه دی ستا د مخه زما ډوډۍ خو ته راکې ما خو چې ته نیسې ورشه وګوره په چین کې کورونا وایرس راغلی ټول دنیا کې ډاکټر سره علاج نشته وایرس څه شی داسې چینجې دی داسې جراثیم دي چې په سترګو نه ښکاري په مشین به ښکاري علاج نه نشته چا سره پابندي ولګوله چین چې کومو علاقو کې کورونا وایرس دی یو خبل خمه دی دنیا ته مړه شو روانه ده ټوله دنیا پریشانه ده نن یورپ پریشانه ده چین ته جزونه امریکا او برطانیې بند کړل فرانس او اټلی بند کړل نو جزونه بند لګي ولې دا دې خورانه الله خی چې ګورې ز کول شم زما مقابله کې څوک نشي ودرېدلی موږ الله نه دا سوال هم کوو بعضې مسلمانان دي په چین کې سټوډنټان دي لکان جینکې دي غریبانان پریشانه دي ګیر دي الله دې د دغه وایرسونو محفوظ وساتي او الله دې دغه مسلمانان په خیر خپل وطن ته راولي او موږ دې خدای وساتي خدای پکړ دکړ یو ډینګي وایرس نه چا سره و مدایم چې الله زما هر څه ستا په قبضه کې دي الله زه ډېر کمزور ډېر عجز یم خدای په دې الله خوشحالي ډېر مسکین یم الله فقیر یم الله زما عزت زما ذلت زما ژوند زما مرګ زما صحت او زما بیماری زما بچی زما نوسی ټول الله ستا په لاس کې دي تو غواړې خو هر څه به چې ته ونه غواړې سپنې زه به سر هم تا ته لګوم زما مال هم ستا په نوم ورکوم زه به ستا نه قربانېږم ستا د دین نه به قربانېږم الله زه ډېر عجز او کمزور یم الله دې ته بندګي وایي نالته سوي سبحان الذي اسرى بعبده نو پیغمبر مبارک چې کومه تحفه وړي څه شی دی بندګي الله دا تحفه مې راوړ او په دې الله خوشحالېږي نو چې دې سنګ وي عبادت قولی د خلی عبادت د بدن عبادت د مال دا ټول تعالی دی بل چاله نه دی ربا نو فورا الله پاک ورته سوي بلا سوي السلام عليك ايها النبي السلام عليك يا محمدنا صلى الله عليه وسلم لغور النبي لفظ ذكر ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك اے پیغمبر
اے نبی او اے ډېر خوخ او حضور پاک او الله ول عزت کړی دی چته پټول قران کې الله پیغمبر مبارک ته پنامه आवाज نه دی کړی ټول قران کې نه دی کړی یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها المدثر یا ایها المزمل پنامه نور ته کړی دی یا موسی یا ابراهیم یا عیسی نور ته आवाज یا آدم پیغمبر مبارک ته आवाज نه دی کړی څه خواخه او خشتا سمینه او عزت لا تخی لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا چې الله وي زو ته پنامه आवाज نکوم ته مرته نه کې پنامه باندې کې بیا ربي باندې کې رسول نبی وای بهر کې نبی علیہ السلام سره دلته د ځان غم خوم دی خو سره د خپل امت غم هم دی دلته د امت فکر دی سوي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نو بعض مفسرین ولیکلي دي ودا نه ځان سره یو ځای کې د ګناګاران مرګري کول ځان سره پما او زما په ګناګار امت او زما په او ستا په بندگانو چې کوم ما امت کې دي نیکان پټول دی الله ستاسو سلامونه او برکت دا وشو دا خبره رب العالمین یو درې توفیق ولا ورکړي درې توفیق یو 50 منځونه ولا ورکړل 50 منځونه ستاسو په امت پرز شو دا تو بندگی دی وینو بدا بندگی کوي 50 منځونه او د سوره بقره اخیری دوا آیتونه آمن الرسول بما انزل الیک او لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا دوی ورکړ یو بل ټکی وي یو بل مواورا وستا امت کې چې کوم انسان شرک نه کی جنت ته بوزم دا ټیک تک څه غندونه ګونه کړي یو څو ډبه په دوزخ کې ورکوما خبر کې لک پاکوم اے جامه چې خیره نشي نو خلک وینا چې کله یې چي چې وېډه به په خوا به ته خلکو خټکوانه وی لکه ظفرلار خټکوانه به وته اوس ماشين کې چي په خوا به خټکوانه وی